دا بعضې علما ولې تعزیت ته ورتلل دغه علما چې کوم راغلي دي یقین نو که دیو د عقایدو نه سره خبر هم نو چا چې ورته شهید ویلی دی تعزیت دپاره راغلي تعزیت خو د کافر هندو هم جایز دی البته هغه تر مغفرت دعا کول ورته شهید ویل کم خلک چې راغلي دي یقین وکړه ته هغې ته ورشه ورته تر منیر شاکر د عقایدو نه خبرې یې ورته چې نه ته ورته ووایه هغه د حدیثو نه انکار کوو د هغه د کلیپونه موږ د خپل پیج نه نشر کوو تاسو ته مخې ته روزانه په بنیاد یو راځي دا یو ته خپل کلي محلې عالم ته ورشه دا پې واوره ورته مولوي صاحب خپل الله حاضر ناظر وګڼه ورته دا عقاید چې چا یک مسلمان کېدی شي کوم علماو ته چې دغه عقاید ور معلوم هغه نه دعا ته ورغلي دي نه دغه جنازې کې شریک شوي دي ډېر ورته شهید لفظ ویلی دی او سبا ته بیا څوک د شیعه جنازې ته لاړ شي شیعهګان چې د هغوی صحابه کرامو پسې کنځل کوي زموږ دین پسې بدرد هغه خلکو تر به تاسو بیا څه وایي چې د شیعه مسلمان شو دی سره دعا ته به ورشي جنازې ته به ورشي نو دا خو دلیل نه دی ګوره زموږ دپاره شریعت دلیل دی زموږ دپاره کتاب دلیل دی زموږ دپاره د چا مولا عمل دلیل نه دی څوک هم چې ورته وري څومره لوی سړی ولې نه وي دا د هغوی که هغوی ته پته ورده قید بیا ورغلي خو په دې باندې ګناهګاري کې دا هغې خپله خطا ده دا دلیل نه ګرځېږي په شریعت کې دغه کفري عقاید زموږ مخې ته موجود دي موږ د هغې په بنیاد په هغه باندې حکم لګولی شو درېیم اعتراض دا کوي بعضې قمقل خلک ویره وایي روژه کې مړ دی روژه ورته نصیب شو لحاظ هغه شهید شو خدای ولې روژه ورکوله نو زه دې ته وایم چې لاول چې دا کم فضایل د روژې په باره کې راغلي دي دا په حدیثو کې دی او حدیث هغه منل نه په خپله په فضایلو پسې څومره استهزا کړی هغوی د دین بنیاد دغه فضایلو والا حدیث او روایت ویستی دی نو خو دا منل نه تاسو په کوم بنیاد دا خبره کوئ دویم روژه کې د بدر جنگ شوی ابو جهل او دا نور کافران په روژه کې مړو تاسو بیا هغه لپاره دا قانون لاګو کوئ چې هغه جنت ته تللی یاره په روژه کې تللی دریم د شهادت دپاره ایمان شرط دی اسلام شرط دی او منیر شاکر د دغې نه وتلی او نواقض الایمان څومره عقاید دي د هغې چې بنیادي هغه کفري د 50 نه زیات عقاید زه پیش کولی شم موږ د خپل پیج نه روزانه په بنیاد باندې شیر کوو او هغه کلک منکر حدیث او د انکاري حدیث هغه فضای راوړی و دلته په مسلمانانو کې هغه لهر خورو هغه عقاید یې خورول یقین وکړه که څوک هم غواړي ما سره په دې مخامخ کېدی شي منکرین حدیث او د نظریاتو کې 1-2 فرق نه بس دا هغه مخکې چې کوم منکرین حدیث تېر شوي برق جیلاني وغیره د هغوی سره خوله نه وه د سره ژبه ورسره و د ژبې صفایي و مسلمانانو بې دوکه کول نو خو د ټولو په نسبت دي کافران دي څلورم نمبر د په خپله بعد دی ویله په تېر روژه کې کلیپ کړی وي دا رمضان د مسلمانانو د تباهۍ میاشت ده نو حقه تباهۍ په میاشت کې لاړو څه چې په خپله ویلي ور نصیب شو د الله سره معامله ده بعضې خلک دا اعتراض کوي وایي لا خو د قبر خاورې وچې نه وې او د شروع وکړه صبر خو به یې کړی وی د هغه یو ما واورېده نو ګوره په شریعت کې غم راځي دا د 3 ورځو پورې جایز دی د دې نه اخوا غم د هغه د ښځې لپاره جایز دی 4 میاشتې 10 ورځې د بل چا لپاره جایز نه دی او دا کم کس چې دا خبره کوي زه ده ته وایم چې ته د هغه ښځه خو نه یې که نه د شریعت نه ته خو د پاسه نه شي کېدی 3 ورځې د غمي او ما 6 ورځې وروسته د هغه مرنه قریب کړی دی نو دا هم ستا د جهالت خبره ده الله تعالی دې درته هدایت وکړي او فتنه جوړېده په دې وخت کې په دغه مرګ په ورځ باندې په کار و چې موږ مسلمانان خبر کړي خو بهرحال بیا هم زموږ نه تاخیر شوی دی په هغه تاخیر باندې موږ توبه استغفار کوو 5 نمبر بل اعتراض دا کوو ما د بعضو خلکو کلیپونه راغله وایي د من نه مخکې په کمنټونو کې مې لیکي د مرګ نه مخکې به تا دا چلنجونه او دا خبرې به دې کړې وي نو د من نه مخکې خو زه هغه ته 15-16 کاله ستړی شوی وم که نه ستړی شوی په خپله ویله هر چا له خدای یو ډم ورکړی موږ ملایانو له همدی راکړه موږ له خبره کړې نه وي ده راپسې کلیپ کړی نو خو هغه خپل ګواهي موجود 13 ورځې کې ورسره زما خبرې چلېدلې وې تر دې پورې چې هغه خپلو کسانو د یو په کلیپ کې ویله چې منیر شاکر صاحب مونږ راوغوښتو چې یاره دا پلانکې ما بار بار چلنج کوي زه ورسره مناظرې ته کښېنم که نه مې ورته چې مه کښېنه دا خو تر هغوی نه تپوس وکړه